پرون یو ملګری راغلی ورسره سفارش کې مې راغلی د دوه کسانو لانجه ده او جګړه اما دې ضمانتونه مغش دي مې وروره مونږ پسې مه راوله نو مونږ په دې خبره باندې پوهیږو که مونږ سره دومره وخت سره دی د پښتنو د جرګو خط شروع کېدل شته دی لیکن ختم کېدل یا نشته دی او ما سره کتاب پروت و مې زموږ 24 ګلې دي کتاب سره کار دې ناجو کې مونږ نه رسو او بیا مې همدغه ورته ووي چې د هر یو ملګری چې په تا اعتماد دی او ضمانت مې ورته ځان له یې کېنه او قسم ورله ورکړه چې ته به خپله څه وه چې د حق را باندې نشته که نشته او دې بل ته وایي چې زما ستا دا حق مې کېږي که نه نو مسله به ختم شي نو دا ټولو ګناهونو جړ او بنیاد دا دی چې نعوذ بالله ثم نعوذ بالله عملي طریقې سره موږ د ځان نه خدایان جوړ کړي او دا د الله صفت دی چې هر څه کېږي د الله د منشا مطابق به کېږي د الله د مرضي مطابق به کېږي انسان به سي او د هغه مرضي به سي علماء کرام لیکي چې یو هغه جنت دی چې هغه الله جوړ کړی دی الله پیدا کړی دی او د هغه جنت مبارک الله پاک فرمایي ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون په دې جنت کې چې ستاسو کومه اشتهایی هغه به پوره کېږي او په ژبه چې څه غواړې هغه به میلاویږي او داسې په قدر او په عزت سره به درته میلاویږي د ابد الآباد دپاره لکه یو ډېر نږدې دوست هغه ته ډېره موده بس په کور کې میلمه کې او د عزت نه د مینې او د محبت نه د هغه میلمستوب کې نو ظلم من غفور الرحیم او د ابد الآباد دپاره به ستا د خواهش مطابق دا نعمتونه په جنت کې درته میلاویږي ته به میلمه او الله پاک باندې میزبانی او دنیا کې یو غیرتی میزبان چې د یو محعزز میلمه میلمستوب کوي نو چې دا کم بنده د الله میلمه شي د هغه به څنګه عزت او نعوذ بالله یو جنت هغه چې الله جوړ کړی او بیا الله جل جلاله مونږ ته دا حکم دی چې ته به دې جنت ته په دغه لاره راځي دې جنت ته د راتلو لاره هغه ایمان دی نیک اعمال دي طاعات او عبادات دي او نعوذ بالله ثم نعوذ بالله بنده د الله هغه جنت پرېښی دی او دی په دنیا کې د ځان دپاره جنت جوړوي هر انسان لګیا دی په دنیا کې د ځان دپاره څه جوړوي جنت جوړوي څنګه جنت جوړوي وای زما ښځه دي زما د مرضۍ مطابق زما بچي دي زما د مرضۍ مطابق زما کور دي زما د مرضۍ مطابق زما بنگله کور دي زما د مرضۍ مطابق زما خوراک دي زما د مرضۍ مطابق زما جامې دي زما د مرضۍ مطابق زما ښځه زما زامن زما ورونه زما دوستان زما ګرګاون یا هغه مني چې زه څه وایم زما څنګه مرض نو جنت نو څه ته وایي همدې جنت دې ته جنت وایي که نه چې ستاسو سره غواړي هغه شي کي او په دنیا کې دا جنتونه نشي جوړېدي او بیا علماء کرام لیکي هر انسان او هر مسلمان لګیا دی په دنیا کې د ځان دپاره جنت جوړوي او دی جنت ته د تلو لارې هغه د دوزخ لارې دي جنت ته د دوزخ په لارو باندې
کور دې زما د مرضي مطابقي د رشوتونو په لاره د میلاوټونو په لاره د دروغو په لاره د سود په لاره زما موټر دې زما د مرضي مطابقي او لارې به غلطي نو ځکه الله پاک وایي ان الذين قالوا ربنا الله یقینا هغه بندگان چې هغه د زړه د یقین نه په خوله دا اقرار وکړي چې زموږ پروردګار الله دی د زړه د یقین نه په ژبه دا اقرار وکړي ربنا الله چې زموږ پروردګار الله دی پروردگار رب معنی څه خالق هغه دی معبود هغه دی تربیت کوونکی هغه دی د تربیت ټول اسباب هغه پیدا کړي دي او هر انسان د خپل ژوند په تېرولو کې کوم اسبابو ته محتاج دی هغه اسباب الله ورسوي او منځ کې چې کوم رکاوټونه دي هغه رکاوټونه الله پاک ختموي دا دا معنا ده خو ورسره یو ټکی الله کوي ان الذين يقينا هغه خلق ربنا الله چې په خوله اقرار کوي د زړه یقین نه چې زموږ پروردګار دی خو یو ټکی پکې ګران دی ثم استقاموا او بیا عقیدتا او عملا په دې خپل خبر باندې کلکه ولاړې د غره په شان عمل هم دغسې وي عقیده هم دغسې وي او د دې خپل اقرار د تقاضو په رڼا کې بیا د ژوند او زندګي ډېر خلک مونږ په دې خپلو سترګو تاسو هم ولیدل لاران به غریبانانو مزدوران به سوالونه به کول ردی پندونه به وړل او زماني بچای او ډېر خلک داسې دي چې زماني هغوی دې د دنیا مال حال پرېښی دی د دنیا بنګلې او بلډینګونه او جایدادونه یې پرېښي دي او د پلانانو د مرګ لس کاله مړي شوي هغه هر سوال اوسي او بیا سوالونه ته کېږي نو چې زمونږ د ایمان او د عقیدې چې پروردګار زما د بچي زما د تیر شو خاندانونو زما د راتلونکي نسلونو پروردګار هغه الله دی نو بیا به د خپلو بچو د دنیا په حرص کې نعوذ بالله د ورور حق نه خوري د خور حق به نه خوري د تره او د وراره حق به نه خوري د بل ګاونډي حق به نه خوري د کمزوري حق به نه خوري نو الله جل جلاله وایي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة چې کله ور باندې مرګ را رواني الله به فرشتي راولي کله چې قبر را ورکوز شي الله به فرشتي راولي چې کله د قبر راوځي الله به فرشتي راولي او فرشتي به ورته سوي ألا تخافوا ما يريږئ ولا تحزنوا او ما غم جنیږئ وابشروا بالجنة او خوشحالي او زیر قبول کې د هغه جنت التي كنتم توعدون لكم جنت بچ په دنیا کې در سره وعده کېده او بیا ورته الله پاک وي او یا به الله د هغه ورته فرشتي وي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة دنیا کې موږ ستاسو مددګارانو موږ مدد سره مرګریو
او آخرت کی هم ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. آدم علیه السلام چې پیدا شه او الله پاک دا هغه په بدن کې ساه واچوله نو اولنی صفت الله پاک په صفاتو کې د هغه د خولې نه چې کوم راوتې وکړو پرنجي وکړو او د پرنجي سره یې وي الحمدلله رب العالمین. او بیا عالم الست کی چې تمام انسانان او داغی ارواح الله د آدم علیه السلام نملان را اخکل او مخیر ازاد ادرول او داغین الله پاک یو عالمی اقرار واغشتا هغه اقرار کوم الستو بربکم دارا تواجی ساس پروردگار سوک قالو بلا او بیا شکل دنیا ترالو الله پاک آسمانی کتابونو سلسله شروع کړه انبیاء کرام راوړي او د انبیاء کرامو دا ذمہ داری مقرره کړه چې په عالم ارواح کې زما د بندګانو کوم اقرار زما سره کړی هغه یادوي چې ګور پروردګار مسوږي الله دی. او چې کله انسان قبر ته لاړ شي چې هغه د دنیا او د آخرت په منځ کې یو پل دی یو انتظارګاه ده او د هغه نه به درې سوالونه کېږي. نو لومړی سوال به سي من ربک دا راته چې پروردګار دې څوک. نو نعوذ بالله ثم نعوذ بالله زمونږ استاسو په خوله باندې خدا خبره شته لیکن عملی اعتبار سره مونږ الله پروردګار نه ګڼو ځکه مونږ او تاسو د زندګۍ په هر اړخ کې په ګډو وډو باندې سر الله جل جلاله دی په دې خبره باندې مونږ تاسو ده استقامت نصیب کی. علماء کرام لیکي کنه چې د کوم وخت نه الله پاک آسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي او دا مخلوقات پیدا کړي دي واړه دي غړ دي نو د دنیا په تاریخ کې با یو مخلوقهما او د مخلوق یو فرهم برای راست د لوګي د وجنه نعمت حاکمړي دا غیر د مرګ نور اسباب وي خدای لوګي دا نو ځکه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. موسی علیه السلام هغه کیسه مشهوره ده چې کله الله پاک ورته ورشه فرعون طرف ته کور والی یوازې پرېښوه نو په دې زړه کې راتېر شو چې په دې در ځنګل او په دې صحرا کې به زما د کور والی څه کېږي. الله پاک علیم بذات صدور دی په دې ګټې له ګزار ورکړه ګټه دې راووته دې بلې له ګزار ورکړه بله ګټه دې راووته دې درېمې له ګزار ورکړه دویمې ده درېمې ده درېمه ګټه په منځ اوسلې ده او د هغه درېمې ګټې په منځ کې یو چینجی دی او د هغه چینجی په خوله کې شنه پاڼه ده او د هغه شنې پاڼې د پاسه نری نری پشم دی نو په هغه پاڼه باندې شخوند وایي او چې کله تږي شي ژبه پرې راکاږي هغه پشم راکاږي اوبه مسکي. نو په دریو تیږو کې دننه هغه ورکوټي چینجي د الله پاک د خوراک انتظام هم کړی دی او الله پاک ولا د سکلو انتظام هم کړی دی. موسی علیه السلام
خو پوه شه پیغمبرو روان شو بیا ورته آواز وشي ځه ملک صبر وکړه د دې چینجي خبره واوره نه هغه چینجي لګیا دي خوراک هم کوي اسکاک هم کوي او د الله جل جلاله شکر هم ادا کوي سبحانه من یرانی پاکی بیانوم د هغه رم چې بدري او تیګو کې دننه ما ییني ويسمع كلامي او زما دا شکر او د ذکر دا کلمات اوري ويرزقني ولا ينساني او الله پاک ار وخت کې ما ته روزي را رسي ولا ينساني چرم الله هر کړي نه ما دا سره الله جل جلاله دې مونږ ته په دې خبرو باندې د استقامت توفیق نصیب کړي موږ تاسو د ټینګ نه یو کنه ها دا د لږ شانې ګرمي شي کنه ټیک ده ګرمي ده خدا ګرمي الله چا پیدا کړی موږ تاسو له پیدا کړی ولا کړه ګرمي نه وي کدا ام یو دانه مرانه خوړلې دا لوشو یو دانه مرانه خوړلې دا خټکو یو دانه مرانه خوړلې شوتالو یو دانه مرانه موږ شوی باران 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 او هغه د باغونو والا غریبانو سوالو کې چې هغه بارانونه کی زه د ځان فایده غواړم د ګنټي یا د 2 غنټو د ګرمۍ نه د بچ کېدو لپاره او ټول خلک دې تباه شي خیر خلک د میوونو محروم شي دا انور شکل ګرمایش راځي هغه د دې مثال خو د تنور دی تنور شکل روټي بخې کله بټن داسي یو کنه دا چې تنور لګي یخي کې روټي خرابي او شکل بیا سخاکی کې روټي راغوري کې به ګرم کی لا خو تنور دی الله پاک ولا چاوي تا وای راته وای چې باغونه پاخه شي مونږ سیلې وړو سیلې راشي طوفان الکه سوال کوي دا چې مو چې مولي شي بارانو کا بارانو الله پاک د موسم په بدلولو کې بارانونو ده نه محتاجه خدا شي وشي الله خو موسم را باندې راوړ خوشګوار موسم را باندې راوړ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم